أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دنیا کې د خلقو وخت لږ دی، خو دا وخت د خلقو د خپلو خوینو د لاسه په سړي باندې اور سکور شي. نن زمونږ موضوع حسن معاشرت کې اصول، هغه بنیادی خبرې چې هغې د برکته موږ خپل ژوند خوشګوار کولی شو، انجای کولی شو. دې زندګۍ ته رباني زندگی وي، او دا ربانی زندگی به یو طرف ته خوشګواری، یو به هر مسلمان د بل مسلمان په دې کې خیرخوای، یو به هر سړی پرسکونی، یو به او بل طرف ته به ماحول د سکون او د اطمینان یو گهواره یا یو زانګو شي. او د دې ربانی زندگی په بدل کې به الله موږ ته د جنت زندگی نصیب کی. ایک ہے ربانی زندگی اور ایک ہے جنتی زندگی. ربانی زندگی اختیار کا چې جنتی زندگی رته میلاو شي. هغه یو کس خبره کوله چې کل نفس ذائقة الموت، چې د مرګ خوند خو به هر څوک سکي، خو لږ هغه اصول زده که چې د زندګۍ خوند واخلې، زندگی انجای کې. جیمی یو انګریز دی، د مولانا روم کتاب ترجمه وله چا ورکړه، هغه باندې څه چل وشو. هغه وی مولانا روم خو په دې خپل کتابچه کې موږ ته د زندګۍ نه د خوند اغستو چل وښوو. کومو خلقو چې دا په صحیح معنو کې پیژندلې ده، د هغې دنیاوي زندگی هم د جنت غونته کې مثالي زندگی، او هغې په هغې کې په اطمینان او په سکون سره خپل وخت تیری، او دا انټرول په خیر سره تیر شي. او د دې انټرول یا د دې وقفې کومه چې دا د مور د خېټې نه پس د قبر د خېټې پورې یو مختصره وقفه ده، دا په خیر تیره شي، او دا دومره د خیر نه ډکی چې د دې نفس بل خیر شروع شي. او هغه دا چې د قبر د زندګۍ نه پس بله کومه زندگی شروع کیږي، هغه زندگی جنتی زندگی دلته میلاو شي. د هغې په اصول باندې نن زمونږ درس دی. د هغې لپاره لومبنی بنیادي اصول چې مونږ تلاش کاو، نو هغه دا و چې مونږ ته سورت حجرات ووې چې که تاسو خپله زندگی ربانی زندگی جوړول غواړئ او دا انجای کول غواړئ، نو یو پرنسپل یا یو اصول اپناو کئ چې تاسو ټول مؤمنان رونه رونه یې. انما المؤمنون اخوة، بېشکه مؤمنان رونه رونه دي. په حجره کې چې ستا سره کوم مؤمن ناست دی دا دې رور دی، په بس کې چې کوم مؤمن ستا سره ناست دی دا ستا رور دی، په کارخانه کې چې کوم مؤمن ستا سره کار کوي دا ستا رور دی، بینهی چې په سب کې سره ولاړ دی دا ستا رور دی. چې کله ستا رور دی نو د دې نه دا پته ولګېده کہ دینی رشتہ خونی رشتے سے کمتر نہیں ہے. که ته خونی رشته وای دا په خپل ځای قیمتي ده، خو دینی رشته چې ده د هغې هم څه حیثیت دی. نو کم سړی چې ایمان والا دی نو د هغه په غم غمجن شه، او هغه ته داسې ریسپانس ورکه چې که ستا تاوان وشي نو اټومیټیکلی سوچ وکړه چې غالبا ستا په تاوان کې هغه ته لږه فایده ورسېده، نو د خپل تاوان د جړا په ځای که د هغه په فایده ته خوشحاله شي نو ستا د غم دا انټنسټي به کمه شي. مثال په طور تا د یو غلطۍ په وجه باندې ستا ګاډي اکسیډنټ وکړو، نو ستا تاوان وشو، یو طرف ته ګاډی خراب شو، یو مصري پیسې واغستې، خو که فرض که ته دې سوچ په ځای دا سوچ وکړې چې دا مصري چاچا چې دی دا هم زما رور دی، دا هم مؤمن دی،
دم دا ورکشاپ دی کولاو کړی دی چې داسې قسم له خلق راضي به زه به یې وله جوړوم، خدای دې وله اجر هم ورکړي او زما کار هم وشو. خو د دم څه فایده وشوه که نه، زما د اکسیډنټ د وجې نه د مصري صاحب فایده وشوه. او مصري صاحب څوک دی؟ دا زما رور دی. که زما نقصان وشو نو د رور مې فایده وشوه، نو که په خپل نقصان خفه یم نو د رور په فایده خوشحاله یم. چې کله ستا په ذهن کې دا خبر راشي نو ستا د غم دا گهرایي یا د غم انټنسټي به کمه شي او ته به لیټل بیټ ریلیکس شي او دا ټینشن به په اسانۍ سره ته ډیل کې. نو د ټینشن د ډیل کولو دپاره دا یو ښه اصول دی چې د دنیا ټول خلق ستا رونه دي او ستا په ذمواري دا ده فاصلحو بین اخویکم. که د دې په منځ کې ورانه راشي نو ته وله روغه وکړه، که دې په څه مرض اخته شي نو د هغې مرض علاج وله وکړه. که فرض که دی په چرسو په بنګو لګي د هغې پورې په قلاره مه کښېنه تر څو پورې چې د دې نه دې راړولی نه وي. او که دی په لوپرو اخته شوی نو د لوپرو نه د منې کېدو دپاره وله خپل محنت وکړه. او که فرض که دی بېلمازه وي د په مانځه د راړولو دپاره وله محنت وکړه. کله چې ستا په ذهن کې دا شیډول وي بیا به ته وزګار نه یې، ته به مصروف یې، ځکه چېرته خو به ستا په رور څه پریشاني دی مونځ نه کوي نو ته یې مونځ ګزار کوي او دی مونځ کوي خو چې دی جومات ته راشي نو د مانځه د آدابو خیال نه ساتي، نه یې رکو د رکو په شاني، نه یې قومه د قومې په شاني، نه یې قیام د قیام په شاني، نو ته ورته بیا د سجدې چل ښیې، د قیام چل ورته ښیې. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خو فصلی فانک لم تصلی، هلکه دا مونځ دې بیا وکړه، دا مونځ دې صحیح نه دی کړی. نو چې دقه شان څنګه چې هغه کول چې داسې ته کې، ځکه چې ستا کار څه دی د خپل رور اصلاح کول دي. کله چې د خپل رور اصلاح کې که د هغې تعلقات خراب شو د شپې ناوختې پورې په جرګه کې کښېنه چې د هغې په منځ کې روغه راشي. ځکه د دوو کسو په منځ کې روغه دومره قیمتي عمل دی چې که په دې کې د دروغو ضرورت پیښ شي نو دا دروغ نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا. دا سړی دروغجن نه دی چې د خلقو منځ کې روغه راولي، د شر په ځای د خیر خبره رسوي. هغې سړي سوال ځواب کړي چې ده ته زما را طرف نه ووایه چې قلار شي، کو قلار نه شو نو سپې مې بیارت یې کم. نو دا سړی چې لاړ نو ده ورته دا سوال ځواب په دې انداز کې وکړل چې هغه را لېږلی ما وی چې موږ خو کور په سارا خپل یو او موږ خو پلار په نیکه خپل یو، موږ له د یو بل احتیاط او د یو بل خیال ساتل پکار دي. د سپېمو والا خبره ورته ونه رسوله بلکې هغه یې مینیپولیټ کړه، هغه یې امینډمنټ یا ترمیم یې پکې وکړو او د شر د خبرې نه خیر خبره جوړه کړه. نو حضرت ورته ویلو چې ته دروغجن نه یې. هلته د هغه ریسپانس هم پازیټیو راغی چې ښه جي بس ټیک شو، با خو غلطي وشوې وه، بیا به داسې نه کوو. او د دوو کسو په منځ کې ورانه چې وه هغه په روغه بدل شوه. الله تعالی وایي چې جرګې ښه شی نه دی، لا خیر فی کثیر من نجواهم خو الا من امر بصدقه او اصلاح بین الناس. که د روغې دپاره جرګه وه تر ناوخته پورې پکې ته ناست وې، ته ماسخوتن کور ته ناوخته رالې ته بختورې ځکه ته په جرګه کې ناست وې او جرګه د دې دپاره وه چې د خلقو په منځ کې روغه راشي. او دا دومره ضروري خبره ده چې کله ستا دا کلچر ډیولپ شي نو بیا به ټوله محله، ټول کلی او ټول قوم هغه په آرامه په سکوني. ځکه واتقوا الله لعلکم ترحمون، په تاسو به خدای د رحمت دروازې کولو کی. کو وایي چې په موږ باندې د رحمت دروازې کولو شي نو دا یو پرنسپل اپناو کا چې خپل مؤمنانو رونو ته رونه ووایه چې کله ته دا رونه کنسیډر کړې نو بیا په دې غمجن شه او بیا د دې اصلاح ته خپل کار ووایه. اوس ورته ګوره چې په تا باندې خدای د خپل رحمت دروازې کولوي او که نه. که ته وایي چې د اسمان د رحمت دروازې دې په ما کولاو شي، د هغې دپاره دا یو بیسیک شرط دی چې ته په ذهن کې دا کېږده چې دا زه په کوم کور کې یم دا موږ رونه رونه یو، دا زه په کوم محله کې یم دا موږ رونه رونه یو، دا زه په کوم کلي کې یم دا رونه رونه یو، دا زه په کوم ملک کې یم دا موږ رونه رونه یو، دا زما رونه دي او د دې اصلاح زما کار دی. هغه هم وایي چې دا زما رور دی د دې اصلاح زما کار دی. په دې کې به غټه فایده دی چې تا به څوک ته نه پرېږدي. که ته په سګرټو اخته کېږې هغه به راځي ستا لپاره به رکاوټ جوړېږي، که ته په لوپرۍ اخته کېږې هغه به راځي ستا لپاره به رکاوټ جوړېږي. د دې وجې نه چې د کوم کور مشر د خپلو بچو دپاره د ډسپلن مظاهره کوي د هغه بچي نسواریان نه وي، د هغه بچي سګرټ نه څکي، د هغه بچي کنزل نه کوي. خو چې کوم لاپروا شي او په هغې کې د نهی عن المنکر کلچر ختم شي نو بیا چې خبرېږې ته نو یا په چرسو اخته شوی یا په پاګلۍ اخته شوی، کور ډوډۍ بیا نه خوري، بیا همیشه په هوټل کې ډوډۍ خوري او هغه چې د هوټل د ډوډۍ خوند واغست هغه بیا کور په قابو کېږي نه.
لومبنی اصول موږ زده کړل. دویمه خبره دا چې ته بل ځای کې موږ ته سوره توبه کې وایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ګوره د یو بل سپورټر شي. ولی دې ته وایي چې هم ستا دوسي، هم تاله سپورټ درکوي، هم ستا خدمت کوي، هم ستا تعاون یا اعانت کوي. نو مؤمنان به د یو بل اعانت کوي، د یو بل مددگار به، د یو بل دوستان به. او چې کله تر دوستانو په منځ کې د معاونینو په منځ کې نو ته بیا ریلیکس یې. نو سوره توبه تا ته وایي آیات نمبر 71 دی چې ګوره مؤمنان چې دي د مؤمنانو د یو بل دوستان دي. څنګه چې والمنافقون بعضهم من بعض، منافقان د یو بل دوستان دي، نو داسې مؤمنان هم د یو بل دوستان دي. او چې کله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هغوی په کور کې خپلوي ده، ستا د چرسیانو سره تعلقي، د شرابیانو سره تعلقي، د بزرګانو د نیکانو سره تعلقي، دا ستا دوستان دي. او د دې نه علاوه ته د دوستانو لست کو ګورې نو بیا په سوره مائده کې راته په 55 نمبر آیات کې ښیي چې ګوره ستا لپاره د دوستانو لست ته ښیو انما ولیکم الله، ستاسو ولی الله دی. نو چې تا خپل سوچي چېرې دوست رانه خفه نه شي، ولی مې رانه خفه نه شي، سپورټر مې رانه خفه نه شي، په هر ځای کې زما سپورټ او تعاون خو الله کوي. نو د دې وجه نه چې ستا په پرایورټي لیست کې دی چې چېرته هغه رانه ناراضه نه شي. او چې کله ستا سره دا سوچ پیدا شو او دا سوچ ستا په ذهن کې ننوت، دې ته تقوا وایي. تا ته تقوا زندگی نصیب شوه چې تا سره هر وخت دا غمي چې زما الله چېرته زما نه خفه نه شي، ځکه زما ولی دی. او ورپسې دویم نمبر دی ورسوله، د الله رسول. څنګه چې زموږ د حکمرانانو نننی غټ سوچ دا دی چې یورپی یونین رانه خفه نه شي، مغربي قومونه رانه خفه نه شي، چېرته IMF رانه خفه نه شي، چېرته یونایټډ نیشن، چېرته د امریکا رانه خفه نه شي، یونایټډ سټیټ رانه خفه نه شي. د دې وجې نه هغه وایي دا سزا موږ ځکه نشو ورکولی چې بیا به یورپي اقوام په موږ باندې امداد بند کړي، ځکه چې هغه د هغوی دوستان دي. خو دې خطا کیږي کو چا د خپل الله سره او د رسول سره خپل تعلق مضبوط کو. نو ورپسې دریم نمبر ستا لپاره تعلق والا څوک دي؟ والذین آمنوا، ایمان والا دي. ایمان والا به دی چې هغه لږ چکې. ایمان والا یو سړی هسې په خوله کلمه ویلې ده، دا م ایمان والا دی قانوني، خو د حقیقي ایمان والا نه دی. او هغه سړی چې مې کلمه ویلې ده هم په ړه کې ایمان راسخ دی، د هغه ټیسټ کیس پکې د هغې دپاره 3 ټیسټونه دي. یقیمون الصلاة، مونځ کوي، ویؤتون الزکاة، زکات ورکوي، وهم راکعون، عجزي کوي. کم سړی چې متکبره نه و، خضوع پکې ډېره وه، او کم سړی چې د مانځه پابندي کوله، او کم سړی چې زکات ورکوي شوم نه وي، نو دا ستا اصل دوستان دا دي. اگو فرض که دا 3 تا ونیول په دوستی، نو ته په یو ګروپ کې شامل شي. د هغې ګروپ نوم خبرې چې څه دی؟ د هغې نوم دی اولئک حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون. بیا ته حزب الله شوې، د الله په ډله کې شامل شوې. د دې وجې نه بنیادي خبره زما ستا په ذهن کې دا راله د دې آیاتونو نه چې که موږ خپله زندګي خوشګوار جوړول غواړو، نو په کور کې دننه د کور نه بار چې څومره خلق دی دا زمونږ رونه دي، او زمونږ د دوستانو لیست چې دی، د مددګارو لیست چې دی، په ټاپ الله دی، ورپسې رسول الله دی، او ورپسې مؤمنان دي. او بیا دا چې یو 3 صفتونه داسې دي چې هغه په خپله فیملیز کې او په خپله سوسایټۍ کې ډیولپ کو، نو انشاءالله چې وی ویل انجای اور لایف، بیا به زندګۍ نه مزه والو. هغه څه دي؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. خدای تاسو ته وینا کوي چې دا 3 کارونه کوئ. دا آیات چې حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ولید، نو هغه اډر وکړو چې امامانو صاحبانو په خپلو خطبو کې به دا خامخا وایي، او نورې خبرې ترې لرې کوئ، بد د خلقو پسې مه وایئ، دا د کار آیات دی، دا پکې وکئ. نو دا آیات تقریبا هر څوک د جمعې ورځ ده، نن بیا د جمعې ورځ ده، هر سړی په خپل جماعت کې خپل امام ته غوږ کیږي، نو دا وایي. دا ولې؟ په دې کې 3 پازیټیو خبرې دي. که ته زندګي انجای کې، نو انصاف قایم کا، په کور کې دننه انصاف، د خواښې د انګور په منځ کې انصاف، د یورانو په منځ کې انصاف، د پلار او د زامنو په منځ کې انصاف، د رونو په منځ کې انصاف، د لونو او د رونو په منځ کې انصاف. هسې نه چې ته د بې انصافۍ مظاهره وکړې. بار په حجره کې د فقیر، د نوکر، د دهقان د هغه سره د انصاف معامله وکړې. انصاف دې ته وایي چې د چا څومره حق کیږي هغه ورله ورکړې، د هغې نه ورله کم چې ورکړې نو ظلم کې، نو که د هغې نه ورله د زیات ورکړو نو د دویم ته څه وایي؟ احسان. نو بالعدل والاحسان، انصاف سره چې مروت میلاو شي، ښه سلوک میلاو شي، دې ته احسان وایي.
مثال په طور یو سړی سره ستا دیاړی باندې د ځان سره مقرر کړی او هغه 100 روپۍ ورځ د دیاړي چې کله هغه ځي ته ولې 120 ورکړې چې دا 100 روپۍ ستا د رکشې ټیکټ شو. دې ته احسان وایي. د دې سره محبت پیدا شو او هغه تا ته وایي چې نایکه زما د مازدیګر د مانځه پورې د 4 بجو پورې کارو خو کار لا خلاص شوی نه دی، دا کار زه نن خلاصوم او په کار د چې هغه 5 بجو پورې ستا له کار وکړي او د هغې ستا نه څه غواړي نه، د هغه احسان وکړو. نو مزدور هم احسان کوي، نایک هم احسان کوي. د په کومه کورنۍ کې او په کومه کمیونټي کې او په کومه سوسایټۍ کې چې د احسان سلوک خلق د یو بل سره کوي هلته زندگی خوشگواره وي. او دریم نمبر د کولو کار دا دی چې صرف بیوی بچوں کے پیچھے نه لګو. بیوی بچے ښځه او بچی دا خو تقریبا د هر چا خوښي او هر څوک خیال ساتي او ښه خبره ده. که څوک نه ساتي د ده نه بل بدقسمته نشته. دا خو زیرو لیول ته راکوزېدل دي او د زیرو نه پښکته خو که فرض که ته خپله زندګي خوشګوار جوړول غواړې نو د بیوي بچو نه علاوه د خپلو رشته دارو خیال وساته. ستا به چېرته خور واده ستا به چېرته تروري، چا به چېرته مامای، ستا به چېرته مامي، ستا به چېرته کې نیای، ستا به چېرته کې د پلار په رشته کې څوک لري هغې ته ځان ورسوه. د هغې د غم باندې ځان غمجن کا، د هغې په خوشحالۍ خوشحاله شه، د هغې ضرورت پوره کا. دې ته وایي ایتاء ذوالقربا. چې کله ایتاء ذوالقربا په یو معاشره کې راشي او ته د نسبیانو خیال ساتې، اب ستا ساتي ته به د هغه ساتې. ته خبرې طالب الله څه درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان یبسط الله له فی رزقه. څوک چې په دې خوشحالیږي چې خنبه مې ډکه شي، څوک چې په دې خوشحالیږي چې خدای پاک ماله په رزق کې فراخي راکي او فراخ رزق راته میلاو شي، داسې به څوک چې په دې باندې خوشحالیږي. دا خلق د سهار نه تر ماښام پورې منډې خو هم د دقې رزق دپاره وي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته شارټ کټ ښیي. شارټ کټ دا دی چې ته په ملایا کې ناستې او ته د رزق په تلاش کې د سهار نه واله د ماښام پورې یا پنډ ګرځې یا په موټر سایکل په دغه کې قالونونه ګرځې یا د دوکان کولاو کړی دی د ګاک په تمه. کو په دې کې ته برکت اچول غواړې نو ستا لپاره اسانه خبره ده چې ستا که لارې کومه ترور ده، لارې کومه مامي ده، د چا سره رشته جوړېږي، ته خبر دی چې زما د مور یا د پلار په ترو باندې زما د هغو سره رشته ده، د هغې خیال وساته نو دا دوکان به دې ښه چلېږي. من سره ان یبسط الله تعالی له فی رزقه او ینسأ له فی اثره، یا د ده په عمر کې برکت پیدا شي. خلق وایي که نه خدای دې 100 کلنی کا او دې 100 کلنی کې دل ځان غواړي نو فلیصل رحمه، بیا هغه له پکار دی چې صله رحمه مظاهره وکړي. نو ګوره که فرض که زندگی خوشګوار جوړول غواړي نو 3 کارونه به کې عدل، انصاف یا عدل او احسان او د خپلو رشته دارو سره ښه سلوک. دا کوه چې خوشګوار شي. خو یو 3 خبرې نورې لږې ترخی دي، د هغې نه ځان ساته. هغه څه دي؟ وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحش کارونه بې حیایي مه کوه. د ملایه نه هغه لباس مه راوړه چې هغه ستا زنانه واچولی سړی ورته حیادار سړی ورته کتی نه شي. ځکه بې حیایي د فحشا د بدعملۍ یا د بدکارۍ دا ابتدایي سټیج دی. نو کوم ځای کې چې زنانه ولوپټې نري او په هغې کې د هغې ویښته ښکاري، په کوم ځای کې چې د زنانو غاړې ارتي په هغې کې د هغې چیسټ یا برسټ یا سینې ښکاري، کوم ځای کې چې د زنانو لباس دسي چې په هغې کې لستوڼی نه سلیولس شرټس چې په هغې کې هغې ښکاري، په کوم ځای کې چې دومره نری لباس واغوندي چې دننه پکې سرمر ښکاري، دا د فحشا ابتدا ده. نو د فحشا ابتدا ونه کې د چاینیز چې کوم په دغه و په هغې کې چې کوم لباس و هغه لباس په کور کې مه استعمالوه. خپلو ماشومانو ته هم ساتر لباس واچوه، ځکه ستا ماشومانو ساتر لباس نه اغوستی او هغه بار په کوڅو کې ګرځي، اگر که هر 5 کاله د 6 کالو وي، خو په ګاونډ کې یو درنده وي او هغه بیا وتښتی او بیا مړ په کچره کونډۍ کې پروتي لکه مروا چې په کراچۍ کې وه. د دې وجې نه ته خپل احتیاط وکړه. نو د فحشاو نه ځان وساته. فحشا د بې حیایۍ کارونه ته وایي. والمنکر او هر هغه کار نه ځان وساته چې په هغې باندې انسان چې بل انسان کې ویني نو رنګ یې بدل شي، لکه دروغ، وعده خلافي، کنزل، غیبت. دا چې څوک کوي نو سړي ته بد ښکاره شي، نو دا کارونه مه کوه. او درېیمه خبره بغي یې، چا سره زیاتی مه کوه. د الله سره هم زیاتی مه کوه، د الله حق بل چاله مه ورکوه. د انسان سره هم زیاتی مه کوه، د هغه حق بل چاله مه ورکوه. که فرض که هغه نه یو د هغه په کډۍ تا قبضه وکړه، اسو خبر نه دی تا دا بغاوت وکړو. که هغه نه یو د هغه پوله تا اخوا کړه، دا تا بغاوت وکړو.
اکتاره پټواري سره خبره وکړه په ځان پسې دی انتقال وکړو دا د بغاوت وکړو نو که هغه په خبره نه پوهېږي او تا وله په تول کې څه زیاتی وکړو نو بیا دا بغاوت وکړو دا مه کوه نو ګوره د مزیدارې زندګۍ جوړولو دپاره یو طرف ته ته دا کنسیډر کا چې تاسو رونه رونه یې دویم طرف ته دا کنسیډر کا چې ستا د دوستانو په لیست کې په ټاپ ګورې الله دی ښه په کومه خبره چې الله خفه کېږي لکه الله په دې خفه کېږي چې ته هوایي فایرنګ مه کوه نو ته بیا هوایي فایرنګ باندې بین وکړه که ستا رشته دار ستا ملګري مرورېږي جو مرور دي شي ځکه د الله نه زیات قیمتي نه دي نو چې هوایي فایرنګ په پیښور کې شروع شو نو ډېر شی کسان په بولټ باندې سټریټ بولټ باندې ولګېد او ډیډ باډي راوړه او د خوشحالۍ کور په غم کې بدل شو دا ولې تا د الله ولی نه وساتلی نو د الله د ولایت لپاره دا ضروري ده چې کوم مجلس باندې الله خفه کېږي نو که ستا ښځه او ستا خور او ستا رور پې خوشحالېږي نه پې مه خوشحاله وه ځکه په ټاپ په لیست کې الله دی ورپسې رسول الله دی او ورپسې بیا مؤمنان دي نو چې کله تا دا لیست کمپلیټ کو د دې سره چې خپل عمل څنګه نو د عدل انصاف د عدل او د احسان او د صله رحمۍ خیال ساته او ځان د فحشا او د منکر او د بغې نه ساته بیا به ستا زندګي خوشګوارئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډېر کار کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره ډیټیل موږ ته ویلی او په ډیټیل کې ځای په ځای موږ ته ښوولي چې که ته د احسان معامله کې نو حضرت علی رضی الله عنه وایي قد وجدنا علی قائم سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلوار چې وکنه د هغې کومه دسته چې وه په هغې دا لیکلي ما لیدلي وو منګه موندلي وه څه عافو عمن ظلمکه بس د احسان معامله کوه که چاره سره ظلم وکړي وایي زه به خیر دی کله چې دا به خیر دی ته وایي زه به خیر دی زه وایم زه به خیر دی بل وایي بیا هلته جنګونه نه وي هلته خفګانونه نه وي زندګي بیا خوشګواره خو که په نسه خبره ته مرورېږي بوټ ګرځې وایي چې ما سره دا چل کړی ته به هم خفه نور خلق به هم خفه واړه به دې هم خفه چېره بابا نن بیا بوټ دی چې څه چل دی نو عفو عمن ظلمکه دا ګولډن پرنسپل دی دا ځان سره ولیکه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله توره په دسته باندې لیکلي وصل من قطعکه او چا چې سره تعلق ختم کړو هغه سره تعلق جوړ که ستا لاس نیویله نو راغلی ته وله ورشه ستا واده مبارکي تاله نو درکړې ته وله ورکه ستا لینټر هغه چې دم چې نو راوړی ته وله اوسه ستا په غم کې هغه نو ناستی په غم کې کښېنه او ته ووایه چې دا کار زه ځکه کوم چې ما ته خپل پیغمبر ویلی دي چې سل من قطعک دریم و احسن الی من اساء الیک چا چې ستا سره بد سلوک وکړو دا سره ښه سلوک وکړه تا ته یې په مینه خیرعلي نه وویلي ته ورته په مینه خیرعلي وویې تا ته یې په کټ کې بالښت نه ویښې ته ورته په کټ کې بالښت کېده چې کله بس ته هغه راوختو ته راوختې او هغه په سیټ ناستو تا ته یې د سیټ ست نه وکړی چې کله هغه راوخېږي ته ورته د سیټ ست وکړه د هغو واده تا ته یې پکې وینا نه وه کړې ته چې هغه ته وینا وکړه او چې کله هغه د بار نه راغلی و تا له ګفټ نه راوړی خو چې کله ته حج له لاړې او ته رالې نو هغه له یو جانماز راوړه که نه و احسن الی من اساء الیک چا چې سره سلوک ښه نه کړی د هغه سره ښه سلوک وکړه او څلورم نمبر خبرې ویلي وقل الحق ولو علی نفسک او حق خبره کوه هغه اگر چې په دې کې ستا ذاتي نقصان ولې نه که تا دا لږ غونتې ذاتي نقصان برداشت کو نو خدای پاک به تاله ډېرې فایدې درکړي ځکه چې وما عند الله باق خدای چې کوم نعمتونه جمع کړي دي که نه هغه ګورې باقي پاتې کېدونکي دي ښه ته به 70 لاک روپو دپاره یو ناجایزه وکې او تا ته به 70 لاک روپۍ ډېر شی دي خو الله تعالی وایي وما عندکم ینفدو دا 70 لاک به دله اوس خلا کې کم لور یا زوی به دې ناجوړه شي او په پیښور کې شفا انټرنیشنل اسپتال ته به بوځې او هغه به تا ته وایي چې 70 لاک روپۍ پې لګي اته به وایي چې یاره خو چې اپریشن یې وشي خیر دی ودې لګي پې دا په ناروا کې چې تا کې مې 70 لاک ګټلې وې هلته کې هغو واغستې خو چې کله د اپریشن تیټر نه سړی راویستو نو یو ورځ یا 2 ورځې پس پته ولګي چې خو مړ دی نو ته مړ شو نو 70 لاک هم لاړې او د ځینو خلا چې ځکه چې وما عندکم ینفدو نو غلطو پیسو تړه مه کوه که ته یې وسوام لې که نه نو خدای پاک یې درنه د لبو چل الله له ورځي بیا به دې بد حلي دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې ډېر په ډیټیل موږ ته ښوولي دي 15 لای ویلي دي الله به یاد ساتو که ته وایې چې زما زندګي دی خوشګواری نو څه چل کوه لا تحاسدو لا تحاسدو حسد مه کوئ حسد ناسودی ته وایي موږ په دې خپلو الیکشنو کې وایو که نه چې دا مولای ونه ګټي هر څوک چې وګټي وایي لکه ته وایي چې زه یې وګټم خو ډېره بخې خو زه دې هم ونه ګټم خو چې دی ونه ګټي یاره زه دې هم پیسې کوته رانوړم خو چې دی رانه رانوړي دا ځمکه زه اخلمه زه دې وانلم خو چې دی وانلي
دې ته حسد وایي. او دا حاسد سړی چې دی د معاشرې دپاره اوري. دیو جنه صورت په قرآن کې روغ صورت د دې دپاره دی چې دعا غواړې د خدای نه ومن شر حاسد اذا حسد. او د حسد د لاسه دوه کسو ډېر زیات نقصان موندلی. یو شیطان چې د ملایکو دربار ته یا د ملایکو لینډ ته د ملایکو سب ته رسېدلی خو حسد یې وکړو. ولې وی یو خو آدم زمانه جونیر دی، پرون یې پیدا دی، زه به دته سجده کوم. یو دی زمانه ښکلی نه دی، ځکه زه د اور نه پیدا ما دا د خټې نه پیدا دی. نو خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دته سجده نشم کولی. نو شیطان شو. نو که تم حسد کې نو ستا انجام به هم د شیطان په شاني. او بل یهودو به ځای په ځای وي چې یو پیغمبر را روان دی، چې هغه راشي نو ګورو به. چونکې د پیغمبرانو سلسله همیشه په بني اسرائیلو کې وه، په بنو اسماعیل کې نه وه. د رسول د حضرت ابراهیم علیه السلام دو زامنو، یو نه اسماعیل نومو، یو نه اسحاق نومو. د اسحاق زوی یعقوب علیه السلام، او د یعقوب بیا بچي دي پخکته. په هغې کې د انبیاو دومره سلسله وه چې یو نبی به تو بل به راتو، یو نبی به تو بل به راتو، جبکې په بنو اسماعیل کې یو نبی نه و. نو دی د هغې سره کرج زیات شو. نو چې کله په بنو اسماعیل کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی نو په هغوی حسد وکړو. وی ښه په امیینو کې به پیغمبر راځي، موږ یې نه منو. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیژندی داسې چې دا صحیح پیغمبر دی څنګه چې خپل زوی سړی پیژني، د خپل پلار نه خپل زوی نه خطا کېږي، داسې پیژندو. خو د حسد په بنیاد نو نن یهود د الله په دربار کې مردود ځکه شو چې حسد یې وکړو. نو ولا تحاسدو، حسد د لا تحاسدو، یو بل سره حسد مه کوئ ښه. او بل ولا تناجشو، که تاسو خپله زندگی خوشګوار جوړول غواړئ نو بې ځایه بولی مه کوئ، بې ځایه په بولی کې استعمالئ. یو سړي اکشن ورکړی دی او هغه وایي زه کوم ته لاړ شي صرف د نرخ د بړاولو دپاره، او وایي زه په 10,000 کوم، ته وایي زه په 10,500 باندې کوم. جو هغې غریب باندې ګران کې حالانکه ته یالې نه، جو هغه بل دې ملګری استال ته ولاړي جو وایي زه په 10,600 باندې کوم، جو بل درهم دی بولی جو وایي 10,700 باندې کوم. هغه ته بیا سترګه ووښیې څنګه شیم د لګران کو که نه. د دې سره معاشره تباه کېږي. د دې وجې نه سوسایټۍ والا پراپرټۍ والا په ټوله دنیا کې چې چېرته دي د دې وجې نه ډسټرب دي چې دا قسم له تناجش یعنې بې ځایه بولی والا موجودي، دې ته ټاوټس وایي. او دا ټاوټ زندگی په سړي خرابه کړي. نو د زندګۍ د خوشګوارۍ دپاره دویم لا دا دی چې بې ځایه اکشن کې بې ځایه بولی مه ورکوئ. بل ولا تباغضو، یو بل سره بغض مه کوئ. که سړي شریک کاروبار چې چا شروع کړی دی هغې د یو بل نه ګیله پیدا شي، دا ګیله اکثر د بغض حد ته ورسي. او بغض بیا دوی چې خپل رور په خپل رور رپورټ کوي او بیا د هغه باندې سود نه کیږي، او د هغې دپاره خپلې پیسې وکیل له ورکولو ته جایز ښکاري، خو د خپل رور باندې سود نه کیږي. نو بیا بغض دې حد ته ورسي چې په لارې کې یو بل نه مخې له ورشي که نه، نو یو بل ته بیا لار پرېږدي. نو دې ته وایي ولا تدابرو، یو بل ته شا کوئ مه. نو ورپسې وایي ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، چې یو سړي بیه جوړه کړي که نه نو ته وردانګه مه. هغه وایي زه به د ځمکه عالم او هغه ورسره په 70 لاک باندې کړې ده، ته پټ غونته کې ټلیفون ورته وکړې چې دله یې مه ورکوه، زه به یې دنه په 70 لاک نه پاسه په 71 لاک والم. نو د هغه بیه دې ورانه کړه. نو چې تا وایي ما ځمکه وشوه او خوشحالېږي، دا 71 لاک چې تا ورکړې په دې د نه الله خفه شو، لږ صبر وکړه. که د هغو بیه ورانه شوه نو ته یې بیا واله. دغه رنګې که فرض کې یو سړی چېرته نکاح کوي، کوی دین کوي او هغې خبره جوړه کړې ده او ناڅاپه پې ته ټلیفون وکړې چې دا جینۍ تاسو دله ورکوئ، دله یې مه ورکوئ، موږ یې غواړو. نو داسې دا هم ته د هغې سره زیاتی کې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ډایرکشنز ښوولي وو نو د زندګۍ د خوشګوارۍ جوړولو دپاره دا احتیاط پکې. نو څه ویلو المؤمن اخو المؤمن، مؤمن د مؤمن رور دی. فلا یحل للمؤمن، نو یو مؤمن له دا جایز نه دی ان یبتاع علی بیع اخیه، چې دی بیع وکړي په بیع د رور خپل باندې. بل ولا یخطب علی خطبة اخیه حتی یزرا، یا د نکاح پیغام ورکړي په هغې ځای کې چې هغه بل خبر او سر روانوي، حتی یزرا تر څو پورې چې دستبردار شوی نه وي. کو فرض که د هغې په منځ کې سمې رانغې او کویدن ونه شوه، دا د یو بل نه غلی شو، چې بیا ته سوال ځواب وکړه چېرې زما دې زوی لکه یې راکې. خو که فرض که د هغې خبره روانه نو زندګي د دې سره ناخوشګواره کېږي چې ته وردانګې بل وردانګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 15 لا موږ ته ښوولي وو: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا یبیع بعضکم بعضا.
اوس پازیټیو خبره راته ښیي چې که خپله زندګي خوشحاله جوړول غواړي که نه نو کونو عباد الله اخوانا. یو خو د الله بندګان شي ایکولیټي راولی، ته هم د الله بنده یم زه هم د الله بنده یم، عمران خان هم د الله بنده دی، چیف آف سټاف هم د الله بنده دی. چې کله ټول د الله بنده نو دیس لیډس ټو ایکولیټي، موږ ټول یو شان یو، دې ته مساوات وایي. چې کله مساوات رالل نو بیا به څه بیا به ازادي، دې ته فریډم وایي. او بیا به موږ د یو بل څه یو، موږ د یو بل رونه یو، دې ته فریټرنټي وایي. نو دا درې بنیادي اصول دي: اخوت، ازادي، مساوات. دی وجه نه عباد الله چې شي. نو څنګه چې حضرت عمر عباد الله، نو د ایران سفیر چې پسې ګرځېدو نو هغه وموند چې هغه ګرځېدو په بیت المال وخې چرته کتو او ستړی شو په ځمکه ملاسو. د ایران سفیر چې ورته وکتل وی عمره ته عدل کوې نو ځکه راته امن دی، او زما بادشاه چې دی هغه ظلم کوي نو ځکه بې امنه دی. نو په هغه ډېر شی ګارډز ولاړ دي او ته په ارام دلته کې د سوري د لاندې پروت دی او 22 لاک مربع میل علاقه ستا د لاندې ده. نو چې کله عباد الله شي نو بیا پرسکون زندگی شي. نو څه کوئ؟ اخوانا، رونه شئ، د ورورولۍ یو څو تقاضي دي دا پوره کوئ. ښه وی څنګه؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. لا یظلمه، یو خو په خپله ظلم نه کوي. دا رور نو کنه چې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم والا هغې په بلدیه کې په هغې کارخانه باندې یا په فیکټرۍ باندې وورې ورته ځکه ورته کو چې 22 کروڑ روپۍ رشوت یې ترې غوښته، هغه وی زه 1 کروڑ ورکولی شم. نو دومره ظلم ورسره وکړو چې 260 یا 262 کسان سره د ماشومان نه وسول. نو مسلمان به داسې نه کوي، یا تصور هم نشي کولی. بل ولا یخذله، پریدي به هم نه چې څوک ورسره هر څه کوي. د پرېښودلو غټ مثال پاکستان د افغانستان مسلمانان امریکې ته پرېښو چې څه دې خوښ یې ورسره کوه. او پاکستان په تاریخ کې د دې نه غټ داغ نشته چې مولانا ضعیف په چې هغه د افغانستان سفیر ستا سره او تا تسلیم کړی ای په یو جنګي کې د پیښور په ایرپورټ باندې امریکایانو ته حواله کو او هغې پې د پاسه سوارو شو په لتو یې وخو او پاکستاني افسرانو ورته کتل. مؤمن به داسې نه کوي. پته نشي چې موږ له به د هغې کومه سزا میلاویږي. لا یخذله، چاته به یې پرېږدي نه. اوس شاه سلمان یا د دوبۍ حکمرانانو او د بحرین حکمرانانو هغې فلسطینیان اسرائیلو او امریکې ته دقه شان پرېښودل چې څه سره کې کوه، زمونږ ستا په منځ کې به سفارتي تعلقات دي. دې ته وایي ولا یخذله. او دریم نمبر ولا یحقره، سپک به ورته نه ګورې. یو به سره په خپله ظلم نه کې، یو به یې چاته پرېږدي نه چې څوک ورسره ظلم وکړي، او یو به ورته سپک نه ګورې. سپک ته یو سړي ته ولې ګورې؟ ته وایې زه ښه یم او دی لاندې دی، هېڅ پته نه لګي، کیدای شي دی ښه شي او ته لاندې شي. ولې د یو حدیث مفهوم دی، یو سړی نه کوي د دا د جنت په منځ کې یو لویش فاصله ناڅاپه د داسې یو غلطي وشي چې دی خدای دوزخ ته بوځي، کیدای شي نعوذ بالله چې هغه تی. او یو سړی بدۍ کوي تر دې پورې چې د هغه او د جهنم په منځ کې یو لویش فاصله ناڅاپه یو داسې نیکي وکړي چې خدای پاک د جنت ته بوځي، کیدای شي هغه دی. تر څو پورې چې دی جنت ته نه تللی او دی دوزخ ته نه تللی نعوذ بالله، نو ته د نه ښه نشي کیدی او د دې پته وروستو لګي. د دې وجې نه هېچا ته سپک مه ګوره. دې وجې نه وایي بحسب امرئ ان یحقر اخاه، د یو سړي دپاره دا جرم او دا ګناه پوره دی چې دی خپل مسلمان ورور ته سپک وګوري. چا چې خپل مسلمان ورور ته سپک وکتل د ده دپاره بس دا ګناه پوره دی، نو دا ګناه به چېرته نه کوې، خپل مسلمان ورور ته به سپک نه ګورې. نو ولا یحقره. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. او بیا به خیال د څه شي ساتي؟ د دریو خبرو به خیال ساتو. المسلم علی المسلم حرام. که ته وایې چې زموږ ورورولي دې مضبوطی، زموږ زندگی دې خوشګواری، نو اخري د درې خبرو ساته، خیال ساته. دمه، ستا د مسلمان رور چېرته وینه ستا د لاسه ضایع نه شي. هسې نه چې هغه ستا په دیوال رارتاو شي، هسې نه چې تا لګېدلي یا د خښ کړي موږي په ترو باندې هغه ټکره ووهي، هسې نه چې ستا د سپیډ د بې احتیاطۍ نه ستا ګاډی د هغه د ګاډي سره وجنګېږي یا هغه پیاده روان یا ته یې ووژنې. دمه، د هغه د وینې به ډېر خیال ساتې. دې وجه نه که ته ډرایور یم ته سپیډ داسې کوه چې د بل مسلمان وینې ته، خصوصا هغه ډرایوران چې هغه پبلک ترانسپورټ چلی او په هغې کې ورسره 70-80 نه والا ته 15-20 پورې سورلی وي، به ډېر احتیاط کوي، ځکه د دې مسلمان وینه ډېره حرامه ده، ډېره حرمت والا ده. هسې نه چې ستا د بې احتیاطۍ د وجې نه توشي، چېرته ګزار پې ونه کې، وینې نه کې. و مالو، د مال ستا د وجې نه ضایع نه شي.
کو فرض که بیا ستا د وجې نه علاج کاو عمله یې ماته شوې وه په لکه په کروړو روپۍ لګېدې یا ته ډاکټر صاحب یې او تا ولې دومره غلط علاج وکړو چې هغه دې شل کو او هغه ته دې پولیو وکړه نو دا د هغه مال ټول په دې باندې لګي نو دمه و ماله او عرضه. آخري خبره دا ده چې د بل مسلمان د عزت په خیال ساتي. څوک چې د بل مسلمان په عزت پسې ورپسې شي خدای پاک د هغه په بې عزتۍ پسې ورپسې شي او د خدای پاک نه بیا سړی ځان نشي خلاصولی. وایي خدای پاک یې په کور دننه بیا وشرموي. د دې نه د ځان بچ کولو دپاره ته به کوشش کوې زندګي به خوشګواره الوي چې ته د بل د وینې خیال ساتې، د بل د مال خیال ساتې او د بل د عزت خیال ساتې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.